ملګرو نن یو میټینګ وشو د هارون بای په ځای کې او هغه د تنګي د کوم مسایل چې دي پای کې سپورت سپیشلی موږ نن د سپورت کوټ کړو د نه علاوه نور مسایل دي خو موږ هغه د لپاره یو تنظیم جوړ کړ او ان شاء الله هغه بیا نور مخې بوزو خو د هغه د لپاره کوم کسان منتخب شوي دي نو د هغې نومونه زه تاسو ته علم چې په هغې کې زما نوم چې خپل خالد ګل دی زه سرپرست اعلی مقرر کړی ما بیا ورپسې چې کوم دی صدر محمد هارون بی دی هغه مقرر شوی دی نائب صدر چې دی شیر اکبر دی سینیر نائب صدر چې کوم دی هغه محمد ندیم دی او بیا چې کوم دی سینیر نائب صدر دویم چې کوم دی محمد هارون ګلاباد دی او دین علاوه جنرال سیکرټری چې کوم دی نو هغه لیاقت علي خان ګلاباد والا دی تاسو به ټول ښه پیژنئ ورپسې چې کوم دی ډیپټي سیکرټري چې کوم دی نو سات خان دی زمونږ د کرکټ یو ډېر ښه پلیر او ښه جانمانه انسان دی ښه یې پیژنئ بیا دین علاوه خزانچي چې کوم دی محمد بلال دی ورپسې چې کوم دی میډیا ترجمان پاتې شو چې د ټولو نه اهم کردار د دوی د موږ سره نو په هغې کې چې کوم دی موږ سره دی کاظم خان شیرپاو د چانه نوم پټ نه دي ټول ښه په ننداز باندې پیژنې د ناوله محمد صدیق دی چې د مشرق ټي وي سره د مشرق چینل سره تعلق لري او ټول ښه پیژنې نو دا زمونږ یو کابینه جوړه شوه او دا کمیټه اغراض مقاصد دا دي چې دې کې صرف د سپورټس خبره بني انشه د سپورټس او د نوجوانانو چې کوم نور مسایل دي خاص کر لکه د آیس د نشې منشیات چې کوم دي چې زموږ نوجوان نسل په هغې کې ډېر په تیزۍ سره مبتلا کېږي نو دغه نورې پکې ډېر مقاصد دي د تنګي دپاره چې تنګي کې نوجوانانو ته څه مسلې وي نو موږ ټول به انشاءالله په هغې کې هغوی سره یو خو نن چې کوم دا میټینګ و نو دا سپیشل صرف د تنګي سپورټس کمپلیکس کې چې کوم تعمیراتي کام او په هغې کې چې کوم کارونه خراب حالات کې روان دي یا دا کار ولاړ دی هغه مونږ لګیو دا مشران چې کوم دي د دوی په تعاون سره ستاسو میډیا والا په تعاون سره لګیو نو انشاءالله مخکې و نور مونږ خپل لایحه عمل دغه جوړو خو فعلحال چې کومه کمیټي جوړه شوه نو دا به مخکې دوی لومبي د سپورټس کمپلیکس چې کوم مسله ده دا ایشو ده نو دا په دې کې به دا ملګري ډي سی صاحب سره ملاویږي ډي جي سپورټس سره به ملاویږي ډي ایسو سره به ملاویږي او دا به د یو وب په شکل کې ملاویږي دا زه په دې خبره ډېر زیات خوشحاله یم چې نن کم یوت راغونډ شوی د نوجوانان راغونډ شوي دي د تنګي سپورټس کمپلیکس کې چې کمې پیچیدګۍ وي او کمی خامۍ وي او کمی کمی هغې باندې رالل او هغې باندې غونډه وشوله په هغې نه ډېرې ښکلې ښکلې خبرې مخې ته ووتلې او انشاءالله دا مسایل به مخکې وړو او هغې پورې به دا موږ مخکې وړو څو پورې چې دا مکمل حل شوی نه ولې چې زموږ دلته یو آباد ګراونډ و هغه اوس کوره شو نو هغه یو بنجر ځمکه د هغې نه جوړه شوله زموږ چې کوم ځوانان نو هغې به په دې کې چې کوم دی مختلف لوبې کولې هغه سټیډیم چې کوم دی نو هغې کې ناقص یو کار روانو ملګرو وي چېرې هغې پورې به دا موږ به د هغې مخکې بوځو دا به انشاءالله حل کوو دا مسله چې کومه ده د څو پورې چې دا حل شوي نه دي باندې به انشاءالله مخکې په دې پوره موږ کار کوو دې سره سره چې څومره زموږ د تنګي نورې غټې غټې مسلې دي انشاءالله همدا ملګري همدا ځوانان دا به راپاسي او انشاءالله بلا د څه تفریق او بلا څه د سیاسي دغه به انشاءالله دا پروګرام او د تنظیم انشاءالله موږ مخکې بوځو او هغه مسلې به موږ رابرسېره کوو خوشحاله به دې یم چې کله په یو قوم کې د خپل حق غوښتو جذبه پیدا شي انشاءالله تعالی نو هغه قوم به ترقي کوي که چېرې موږ کې دا د خپل حق غوښتو جذبه نه وه نو دا هر کارونه به چې کوم دی نو دا دغه شان روان وي جال پراته وي دا کم دلته چې دا کم کارونه منظور شوي دي دا زموږ د ټولو د بچي چې کوم دی د ټیکس پیسې دي او هغه ټیکس پیسې چې کوم دی په صحیح طریقه باندې لګېدل او هغه کار اکورټ اخیستل دا زموږ د ټولو ملګرو ذمواري ده انشاءالله دې کې د نورو ملګرو ته خواست دی څومره چې زموږ د اواز اوري د تنګي چې څومره اوسېدونکي دي څومره شاه زلمي دي د سپورټ سره چې څومره ملګري ریلیټډ دي که هغه فټبال دی که هاکي ده کرکټ دی که داسې نورې مسلې لوبې دي ټولو ته دا خواست دی چې په دې کمیټۍ کې او په دې تحریک کې موږ سره شانه بشانه انشاءالله ودرېږئ کومه مسله چې د کوم ملګري م راتله انشاءالله هغې پورې به بوځو څو پورې چې هغه حل شوی نه دې میټینګ کې هغې پورې د ملګرو مشوره دا راغله چې یاره ډي سی صاحب ته ډي جي سپورټس ته زموږ دا درخواست دی دا ریکویسټ کوو چې د هغې پورې په دې باندې کار نه شروع کېږي تر څو چې زموږ دا مسله حل شوې نه وي زموږ مسله چې کومه ده د ډکون ده د لیولینګ ده دا چې کوم زوړ چمن دی دا لرکول دي په دې کې نوی چمن کرل دي
مین مسلې زمونږ دا دی او دا چې کوم اوس کم کار روان دی په دې کې چې کم ناقص مطلب یو چیز استعمالیږي هغه پورې به دا بندي سو پورې چې دوی خپل کارکردګي 100% ټیک کړي نه هغه پورې په دې باندې کار بند وي که چېرې دوی بیا خپل کار کوي نو موږ به دا عوام به راپاسي د خپل حق تپوس پکوي نو چې سو پورې دا ټیکدار زمونږ دا ډي سي زمونږ ډي سي او په دې ته زمونږ خواست چې د هغې پورې په دې باندې کار نه کوي تر څو چې دا مسله حل شوې نه